اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ډاکټر آصف د یو نوي ویډیو سره او نن د موږ ویډیو چې کومه دا یو ډیره عامه بیماری ده زموږ په معاشره کې او هغې ته ملیریا وایي. ملیریا چونکې زموږ خلک ورته ډېر سپک ګوري او د دوی سوچ دی چې بس دا یو ډیره عامه غوندې تبه ده، خو دا عامه تبه نه ده چونکې دا زموږ په ملک کې ډیره کامن ده. نو موږ ورته هغه شان په دغه خبره په دروندوالي نه ګورو. په نورو ملکونو کې د دې ډېر خاص خیال ساتلی شي، د دې نه د پریونشن د بچاو ډېرې طریقې. نن به د ملیریا چې کوم علامات دي، سیمټمز دي د ملیریا نه بچاو او د ملیریا کوم کمپلیکیشنز دي، کوم نقصانات دي، د هغې باره کې خبره کوو. نو ملیریا چې کومه ده دا د یو پیراسایټ نه کیږي چې کوم ته پلازموډیم وایي. پیراسایټ نه وایرس نه بیکټیریا او نه دا فنګس. پیراسایټ هر هغه څیز ته وایي چې کوم په بل باندې ځان ډیپینډ کوي او د هغه نه خوراک حاصلوي. عام انګلیش کې هم دا لفظ موږ استعمالوو. د پلازموډیم څلور قسمونه دي چې کوم ملیریا کوي. هغې کې یو د وایویکس وایي، پلازموډیم وایویکس، دن پلازموډیم اوویل، دن ملیریا اینډ دن فیلسیفیرم. په پاکستان کې موسټلی دا دواړه چې کوم دي د وایویکس او د اوویل د وجې ملیریا کامن ده. فیلسیفیرم چې کوم دی دا د ټولو نه ګنده ملیریا کوي، سیریبرل ملیریا هم کوي، د دماغو ملیریا هم کوي. دا کامن دومره نه دی، عام نه دی، خو خطرناک ډېر زیات دی. ښه دا سپریډ کېږي څنګه؟ د یو کس نه ملیریا بل ته لګي څنګه، یا ملیریا تاسو ته لګي څنګه؟ نو د دې مین کوم ټرانسپورټر چې دی نو هغه ماشه دی، ماسکیټو دی او یو فیمیل انوپلیز ماسکیټو د هغې سپیسیفیک یو برینډ دی. هر ماشه چې کوم دی هغه ملیریا نه خوري. یو خاص ماشه دی، فیمیل دی، ماده ده او انوپلیز د هغې نوم دی چې هغه کله هغه مریض وچیچي چې چاته ملیریا وي او د هغه نه جراثیم یوړي او بل کس وچیچي نو هغه ته ټرانسپورټ کړي. کله چې دا ملیریا د څوک مریض وچیچي او د ده نه ملیریا جراثیم والي او بل کس وچیچي نو لومبی دا ملیریل چې کوم پلازموډیم دی دی لړ شي او دی په لیور کې په اینه کې کینی او هلته یو هفته دوه کې دی میچور شي، لوی شي. دا دغه د اکثره ګای واچوي. بیا چې کله دی لوی شي نو دی راشي او بلډ ته وینې ته راشي. په وینې کې خاص الخاص دی ریډ بلډ سیلز کومه سره وینه چې ده نو په هغې باندې اټیک وکړي او د دې د وجې د ریډ بلډ سیل ډسټرکشن هم کېږي، پلیټلیټس هم دې سره کمیږي. دویم دا بلډ باندې هم د یو نه بل کس ته لګي. که ته چېرې سرنج استعمال کې چې ملیریا مریض ته استعمال کا بل ته استعمال کې، یا د ملیریا مریض شی وکړو کټ ورته ولګېده کاریزر ته بل ته استعمال کو، یا د دې ورټیکل ټرانسمیشن هم کېږي. ورټیکل دې ته وایي چې د مور نه بچي ته لګي. که چېرې یو ښځې ماشوم کېږي د ملیریا ورته لګېدلي نو هغه ماشوم ته به هم ملیریا لګي. بیا د دې علامات څه دي؟ د دې ډېر ټیپیکل سیمټمز دي چې ټیپیکل علامات دي چې د هغې نه خاص الخاص تاسو ته پته لګي چې دا د ملیریا تبه ده، دا یو تبه ده. د دې ټمپریچر راځي، د دې ټمپریچر په یو سپیسیفیک پیټرن کې راځي. پیټرن کې دا راځي چې دا په یو وخت باندې راځي، یا به دا 24 غنټې بعد راځي، یا به دا 48 غنټې بعد راځي، یا به دا 72 غنټې بعد راځي. دا یو چې کوم 72 غنټې والا دی دا خاص الخاص د فیلسیفیرم د دې خطرناکې دپاره دی. عام په پاکستان کې چې کوم دی نو هر 24 غنټې بعد مت په سیم ټایم باندې هر ورځ په تا باندې به تبه راځي، یا به په هر دویمه ورځ په سیم ټایم باندې په تا باندې تبه راځي. د تبې پیټرن یې هم خاص دی. لومبی به په تا باندې ریګرز اینډ چلز، لومبی به په تا باندې ساړه راشي، د ساړه نه بعد به په تا باندې های ګریډ فیور 104 105 پورې تبه چې کوم دی دا ملیریا کې ریکارډ شوې ده. نو لومبی به تا باندې ساړه راشي، بیا به در باندې تبه راشي، بیا به درنه خولي وځي، سویټینګ به درته وشي. نو دا یو ټیپیکل پیټرن دی د ملیریا. ساړه راتلل پکې لازم دي. د ملیریا نه علاوه نور داسې بیماریانې هم شته چې ساړه پکې راځي، خو د ډېر ټیپیکل ساړه راتلل، تبه، بیا خولې او بیا تبه تلل دي. دې نه علاوه دې کې زړه خرابېدل، الټی کېدل او باډي پین پکې ډېر زیات دي. د وجود خوږېدل پکې ډېر زیات دي چونکې پلیټلیټس ډسټرکشن کوي، پلیټلیټ دې سره کمیږي نو د وجود خوږېدل پکې ډېر زیات دي او هیډیک د سره خوږي. نو دا تبه ورسره دا ساړه راتلل، الټی، زړه خرابېدل، وجود خوږېدل، فیټیګ، ستړیوالی، دا د ملیریا ټیپیکل سیمټمز دي او د تبې دغه پیټرن دی. بیا که موږ راشو نو د دې کمپلیکیشنز که یاره ملیریا تاسو ټریټ نه کړه، ملیریا په تاسو باندې راله او تاسو وله علاج ونه کړه نو ملیریا تاسو سره څه کولی شي؟ یو خو سیریبرل ملیریا ډېره کامن خبره ده. سیریبرل ملیریا د سر ملیریا ته وایي، د دماغو ملیریا وشي او دا صرف دا فیلسیفیرم کوم چې د کلاس د پلازموډیم نو دا یې کوي. د دې نه علاوه بلیک واټر فیور، بلیک واټر فیور هم یو بیماری، یو تبه ده او هغه هم د ملیریا نه کېږي او خاص کر د فیلسیفیرم کوم پلازموډیم چې دی
که چېرې د دې علاج تاسو په نیمه کې پرېښوده پوره ډوز کمپلیټ نه کړ نو دا یو کنډیشن ته دی چې په هغې کې RBCs ریډ بلډ سیلز چې کوم دي سره وینه هغه ماتېدل شروع شي سویر انیمیا وشي د وینې کمی راشي او د میتیادو رنګ پکې تور شي ځکه ورته بلیک واټر فیور یا بلیک واټر ډیزیز هم وایي تشې میتیادې پکې تور رنګ لاړې شي پلمونري ایډیما په پیپلو کې اوبه کېدل د ملیریا یو کمپلیکیشن دی لیور فیلیور چونکې په اینه کې دا جراثیم ځي او هلته کیني هلته اګایو مچوي نو که چېرې دا ټریټ نه شوه او کمپلیکیشن ته لره نو د لیور فیل کېدل مطلب دا یو مرګ دی د مرګ یوه ذریعه ده د لیور فیل کېدل هم د دې یو کامن کمپلیکیشن دی هایپوګلایسیمیا ډېره زیاته کوي د ګلوکوز لیول ډېر زیات راغورځوي کوم هم د ملیریا مریضان چې که د هغوی تاسو ګلوکوز لیول چک کړو دا به د نارمل نه ډېر کم او انیمیا ډېره کامن ده پکې چونکې دا په RBCs په ریډ بلډ سیلز باندې اټیک کوي نو د هغې وجې نه د HB د هیموګلوبین کمیدل د وینې کمیدل دا هم د ملیریا کمپلیکیشن دی ښه بچاو ته څنګه ممکن دی بچاو یو ساده خبره دا ده چې د ماشي نه ځان ساتل دي او هغه یا تاسو ماسکیټو نیټس استعمالولی شئ خاص الخاص د ماشومانو دپاره نیټ استعمالول په دې ورځو کې دا ټیپیکل ډیز دي د ماشو نو هغه هم یو بچاو دی یا تاسو د هغې دپاره په کور کې سپری کوئ یا ریپیلنټ استعمالوئ یا په ځان باندې د ماسکیټو ریپیلنټ یوز کوئ چې تاسو ماشي نه چیچي بلډ ټرانسفیوژن یا د هغه نیډلو د هغه څیز نه ځان ساتل اکثر اوس خو نیډل چې یو ځل استعمال شي په کار ډسکارډ کې دی او دغه شان شی هم په یو ریزر باندې یو ځل کې پکار ده ځکه چې دا ملیریا نه نور هیپیټایټس دی جړی دی HIV دی ایډز دی چې دا ټول د دې وجو نه کېږي او اخر کې لیور هیپنوزایټس اکثر داسې وشي چې موږ ملیریا خو ټریټ کړو خو ریکرنټ ملیریا کسانو ته کېږي یو کس ته چې یو ځل ملیریا وشي او علاج یې وشي نو بیا ورته کېږي د هغې وجه دی چې په لیور کې په اینه کې دغه پلازموډیم چې کوم دی اګای واچوي هغه اګای په هغه ځای کې پاتې شي او بیا څه ټایم بعد د هغې میچیورټي وشي لویه شي نو د هغې نه لیور هیپنوزایډ نه دا بیا وینې ته راشي او بیا ملیریا کوي د هغې دپاره پرایمیکوین یو ګولۍ دی چې هغه د 14 ورځې دپاره استعمالیږي خو دا د دې دپاره دا یو ټیسټ G6PD د ګلوکوز 6 فاسفیټ ډي هایډروجینیز دا ټیسټ د دې پرایمیکوین خوراک نه مخکې لازم دی ځکه چې دا بیا اکسیډیشن کوي او دا نقصان کوي نو دا د دې نه پریونشن دی علاج کلوروکوین به مخکې استعمالېدل اوس ټایم تیر شو اټیمیتر دی هیلفین دی ډېر ډرګز رالل خو په کار دا ده چې د ملیریا علاج د ډاکټر په پرسکرپشن باندې د ډاکټر په اجازت باندې د هغې مطابق وشي او که چېرې تاسو هیپنوزایډ بیا وایي چېرې ماته بیا ملیریا کېږي د هغې ختمول غواړئ نو دا ټیسټ کول دي که دا ټیسټ صفایي نو بیا د 14 ورځې دپاره پرایمیکوین ډیلي یو ګولۍ خوراک دی نو ملیریا نه ځان ساتلو دپاره ښه سټیګننټ واټر زما یو خبره یاده شوه چې د دې یو بچاو دا طریقه هم ده چې اوبو موږ اکثر ډنډونه جوړي په هغې کې ماشي لویږي او پیدا کېږي نو کوشش کوئ چې کور سره یا په کور کې داسې ګند ځای مه پرېږدئ چې ماشي ورته راغونډېږي اوبو درېدو ته مه پرېږدئ چې ماشي ورته راغونډېږي او نیټس استعمالوي خاص کر د ماشومانو دپاره ځکه چې د ماشومانو دپاره یا د پریګننټ لیډیز دپاره د کومو ماشومانو چې په خېټه بچي دی دپاره دا ډېر خطرناک مرض دی نو د دغې څیزونو د هغوی دپاره خاص خیال ساتئ د ماشي نه د بچاو چې خیال یې نو دا ملیریا بیا د یو نه بل ته نه لګي دا ویډیو ملګرو سره مخکې شیر کړئ ما چینل هم سبسکرایب کړئ زه کوشش کوم چې په هر میډیکل ټاپک کوم چې زموږ په معاشره کې عامه بیماریانې دي په هغې چې کوم بیسک نالج دی ډیټیل نالج زه نه در کوم چې کوم د میډیسن نالج دی ځکه چې به په تاسو به پرې پوهېږئ نه په تاسو به بوج کېږي کوم چې ستاسو دپاره اهم نالج دی نو هغه شیر کوم د الله په امان